أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ننني درس کې به انشاءالله العزیز سورة مائده پارا نمبر 6 رکو نمبر 9 آیات نمبر 62-63 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان. تو به د یهودو نه ډېر ویني چې د هغوی بچ دی نو هغه ګناه کار ته او د ظلم کې بچ دی نو د هغوی واکلهم السحت او حرام خوړل کې بچ دی نو هغه دوی تادي کوي. ګناه کار ته به دوی چې دی نو هغه ډېر په اسانه او زر چې دی نو هغه مایله کېږي. په دې وړاندې آیات کې د هغوی د عوامو ذکر دی او دویم آیات کې د هغوی د خواصو چې دی نو هغه ذکر دی. نو کله چې دا ټوله دواړه طبقه عوام او خواص چې نو هغه په ګناه باندې اموخته شي نو بیا عمومي طور باندې د الله جل جلاله د طرف نه چې نو هغه د عذاب فیصلې راځي. نو دلته هم الله جل جلاله ذکر کوي وترى كثيرا منهم. تو به وینې ډېر چې نو هغه د دوی نه یصارعون فی الاسم والعدوان دوی به چې نو هغه تلوار کوي تادي به کوي چې نو هغه په څه کې ګناهونو کې او دغه شانتي ظلم کې و اکلهم السحت او حرام خوړلو کې. اسم او عدوان ګناه او ظلم دا دواړه خو یو شیز دی. حضرات مفسرین چې نو هغه فرمایي دلته د اسم نه مراد هغه ګناهونه دي چې کوم د حقوق الله سره تعلق ساتي او د عدوان نه مراد هغه ګناهونه دي چې کوم د حقوق العباد سره تعلق ساتي. نو دی د الله په نافرمانی کې هم دریغ نه کوي د الله نافرمانی چې دی نو هغه هم کوي حقوق العباد کې هم دریغ نه کوي. که د حقوق العباد نه د چا مال ولا پلاس ورسیږي په هغې باندې غلا کوي که د چا عزت ولا پلاس ورځي د هغوی عزت اخلي که د چا چې دی نو هغه مال ولا چې دی نو په ښکارۍ یعنې چې په هغې باندې ډاکه لګوي. نو الله رب العزت وی دی په حقوق الله او حقوق العباد دواړو کې چې نو هغه په ګناهونو کې د هغې مختلف په هغې کې نو هغه څه کوي سوچ فکر نه کوي بس ګناه ته چې نو هغه وردانګي. و اکلهم السحت او د دغې سره سره چې دی نو هغه سحت هم خوري حرام مال. مخکې دی نو هغه مونږ ویلي ولو مونږ وی یو سحت دی او یو رشوت دی. نو سحت مونږ ویلو دا هغه ځای کې استعمالیږي چې د هغې لغوي معنی د جړ نه چې دی نو هغه یو شی وباسل. نو به کم ملک کې به کم علاقه به کمه اداره کې چې سحت وي نو په هغې چې نو هغه اداره هغه ملک د هغه د جړو نه چې دی نو هغه بیا تباه کېږي. ولې ځکه چې نو هغه په دغه ځای کې چې کله رشوت دغه کېږي چلېږي نو دی ملک په دې باندې تباه کړي چې د هغې کې کم صلاحیت والا خلک کې هغه وروسته پاتې کېږي او کم چې دا اهله خلک وي هغه مخ په وړاندې ځي که دا په اداره کې که دا په کور کې که دا په ملک کې که دا په علاقه کې که دا په دنیا هر ځای کې. نو په دغه وجه باندې د دوی کې یو دغه قبیح صفت چې دی نو هغه هم ولو. او بعضې حضراتو چې نو هغې دویم فرق دا ذکر کړی دی چې رشوت هغه ته ویلی کېږي چې سړی په عام کار کې په خپل چې دی نو هغه ذمهوارۍ په کار کې چې د په ذمه باندې چې دی نو هغه کم کار دی کم ډیوټي دی کم ملازمت دی د په هغې باندې د یوې ادارې د طرف نه یا د حکومت د طرف نه یا چې نو هغه د سرکار د طرف پرایویټ اداره وي هر څنګه چې وي خو د هغې طرف نه په هغې باندې معاوضه میلاویږي او د دغې کار په کولو کې مزید نور هم چې نو هغه اخلي. نو دې ته ویلی کېږي رشوت او سحت دې ته ویلی کېږي چې کله چې نو هغه یو سړی په دې سره د الله رب العزت چې نو هغه نافرمانیو کې د الله په احکاماتو کې رد و بدن چې نو هغه وکړي او په دې باندې چې کومه معاوضه اخیستلی کېږي نو دغې ته ویلی کېږي سحت.
او په بنی اسرائیلو کې دا دواړه خبرې موجود وي. دوی به د خلکو په مسلو کې هم دغه شانتي کولو او د الله رب العزت احکاماتو کې به هم رد بدل کولو. لکه څنګه مخکې 2-3 واقع چې نو د قتل واقع، د زنا واقع، د ټول چې هغه په تفصیل سره تیر شولو، نو دوی په دغه کې چې هغه کړو. نو الله رب العزت وی د دې عام خواص دا غوي کې چې هغه په عوام کې دا خبرې چې هغه موجود وي. حرام کار، حقوق الله، حقوق العباد، په دې کې به هر قسم ګناه چې کمې به پاغه کې به دوی دغه په تلوار کولو. الله وی لبئس ما كانوا يعملون، ډېر بد دی هغه چې دوی کوم عمل کوي. یو عمل دی، یو فعل دی او یو صنع ده. د دریوانو کې چې نو هغه لکوټه شانتي فرق دی. فعل هغه کار ته ویل کېږي چې هغه اختیاري او غیر اختیاري دوه طریقې باندې د انسان د صادر کېدی شي، نو دې ته فعل ویل کېږي. د چا نه یو کار صادر شي هغه باغې کې اراده او قصد وي او کنه، نو دې ته فعل ویل کېږي. لکه که خیال مو کړی حضرت موسی علیه السلام قصې کې وراشي به ان شاء الله. نو موسی علیه السلام هغه قبطي او د جنو بنی اسرائیل جنگ ولو، موسی علیه السلام څخه نو هغه خلاصون کولو، هغه چې خط وی چې دې پرې د واجز دی جزء تو چې نو هغه راشتور الله د په نو هغه کار وکړه. دغه اوسم کتو چر د دوه کسانو په منځ کې سم مسلې سي تو د جیل دا جوایزه دی نه جو 13 لراکا هغه چې نو قبطیه خبره کوي. نو چې هغه کله کوله موسی علیه السلام ورته نو خلک یو نه بدیم ټقتم بوله بل نه بدیم ټقتم بوله خلاص کړي بده چې موسی علیه السلام د ټق وتم بوله هغه دغه سره خپې وغځولې. نو موسی علیه السلام ته بیا فرعون چې کله واپس رالو موسی علیه السلام او دعوت ورکول، نو موسی علیه السلام ته یاد دي فعلتک التي فعلت، زاته خپل هغه فعل یاد دی کم چې تا کړو زمونږ قفتی چې دی نو هغه تا وجلو. نو فعل ویل کېږي هغه ته چې د هغې کار کس اراده شوي او که نه شي، کم چې صادر شي دې ته فعل وایي. نو موسی علیه السلام هلته د هغه د قتل اراده نه وه کړې، خو د هغې نه قتل واقع شو، نو دې ته ویل کېږي فعل. عمل هغه کار ته ویل کېږي چې هغه انسان جانبوجھ کر او قصدن چې دی نو هغه کوي. نو کم کار چې انسان جان بوجھ کر او قصدن کوي نو دې ته ویل کېږي عملو، دې ته ویل کېږي عمل. ځکه که تاسو وګورئ نو بارها پرې مخکې تېر شوی، بیا به هم راځي، بیا به هم راځي. حضور علیه السلام مختلف انبیا علیهم السلام قرآن کې ذکر د هغوی خپل امت ته په آخر کې دغه خطاب کړی، لکم اعمالکم ولنا اعمالنا، ستاسو د پاره ستاسو عمل دی، زمونږ د پاره زمونږ عمل دی. مونږ چې کم قصد او ارادې سره کم عمل کوو مونږ به دغه سره الله ته ځو، او تاسو چې کم کوئ تاسو حق کوئ. نو عمل هغه ته ویل کېږي، هغه کار ته، هغه فعل ته چې هغه انسان چې دی نو هغه په ارادې او په قصد سره کوي. دریم چې دی نو هغه صنع ده. صنعت دا ویل کېږي یو کار چې دی نو هغه سره د کاریګرۍ کول دی چې نو هغه دا کوي. کله چې بد نظرۍ کې صورت احزاب کې غالبا چې نو هغه د صورت نور کې براشي، نو آلته الله پاک وی دوی چې کم کولو د دوی په دغه صنعت باندې الله پاک چې نو هغه خبردارو. نو که تاسو خیال کړئ اکثر چې خلک نو هغه بد نظرۍ کوي، بد نظرۍ متعلق چې نو آلته دی کوي، نو د دا بد نظرۍ په داسې انداز باندې چې نو هغه کوي پردی ښځې سره کوي چې په ډېر کاریګرۍ سره ته به ورسره خواته ناست ته به نه پوهېږې او دی به چې نو هغه بل ځای کې نو هغه صحیح سترګه به چې نو هغه به یې لګولي. نو دې ته ویل کېږي صنعت. کاریګرۍ سره چې نو هغه مهارت سره د کم کار وشي. نو دلته الله رب العزت ځکه وی لبئس ما كانوا يعملون، ډېر بد دی هغه چې کم عمل دوی کوي، یعنی قصدن او ارادتن به دوی دغه ګناه چې دی نو هغه کولو. دویم آیات کې الله رب العزت د هغوی د خواصو ذکر کوي. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، الله وی ولې نه چې نو منع کول دوی لره د دوی چې نو هغه درویشانو، پیرانو، والاحبار او د دوی چې نو علما. او بعضې حضرات مخکې موږ ویلو چې ربانیین وی چې نو هغه د عیسایانو عالمانو ته ویلی کېږي، احبار دا چې نو هغه د یهودیانو ته ویلی کېږي. دویم قول نو موږ وویل چې نو دا د یهودو بحث تللی نو د دې دواړو نه مراد چې نو هغه یهودیان دي. نو ربانیین د هغو درویشان، احبار د هغوی چې نو عالمان. نو ګویا معلومه دا شوه چې امر بالمعروف نهي عن المنکر دا چې نو هغه د علماو ذمه ده. کله دوی چې نو هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر چې نو هغه نه کوي، نو باقاعده په دې باندې به د دوی نفوذ چې نو هغه به کېږي، دینه به تپوس چې نو هغه کېږي. ځکه خو دلته الله جل جلاله د دوی په ذم باندې چې نو هغه ذکر کړلو.
ځکه د دې نه الله پاکو د دې په زم سره چې دی نو هغې ذکر کړل لولا ینهاهم الربانیون والاحبار د دې علماو د دې درویشانو پیرانو چې دی نو هغه دې د ګناهونو نه ولې نه منې کولو نو معلومه دا شوه چې یو علاقې کې د یو عالم د یو ملسم د یو پیر صاحب خبره چې دی نو هغه منلی کېږي او په دغه علاقه په دغه ځای باندې یو ګناه کېږي او دی د دغه ګناه نه دغه خلک منع نه کړي نو باقاعده څنګه ګناه چې د هغوی ته میلایږي هغه شانتې ګناه چې دی نو هغه به ده ته هم میلایږي دا کې نو حدیث کې راځي ترمذي جلد ثانی چې نو هغه روایت مفهوم دی حضور نو حضرت الله رب العزت چې نو حضرت جبرئیل علیه السلام ته لاړ شه او پلان کې کلیواله باندې دغه کلی چې نو هغه الټه کواړو پې جبرئیل علیه السلام رالو الله رب العزت ته واپس شي الله په هغې کلي کې ستا یو پلان کې بني آدم دی او هغه خو د سترګې د رب په قدر باندې هم ستا چې نو هغه نافرماني نه کوي الله جل جلاله لاړ شه اقلبها و علیه دغه کلی هم واړوه او په دی هم واړوه دی ورسره چې نو هغه پکې هم راوله نو بیا چې نو الله پاک ورته ووي ځکه په دغه ځای کې په دغه کلي کې په دغه علاقه باندې ګناه چې نو هغه زما نافرماني کېږي او د ده په تندې کې تغیر قدر چې نو هغه نه راځي څنګه چې مخکې مونږ حدیث مبارکه کې ویلو الله پیغمبر فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان الله پیغمبر فرمایي کله چې تاسو یو ناروا وینئ ګناه چې نو هغه وینئ د الله د رسول مخالفت سره عام چې نو هغه وینئ دا کار چې نو هغه تاسو منع کوئ که ستاسو د لاس طاقت وي نو په لاس یې منع کوئ فإن لم یستطع که د لاس طاقت دی نه فبلسانه نو بیا یې په ژبه منع کوي د ژبې منع کولو مقصد دا دی چې د دغې شیز مذمت بیان کوي دا کار کېږي دا طریقه روانه ده دا خبره چې نو هغه کېږي دا شی ناجایز دی د دې شي چې نو هغه مونږ مذمت کوو دا چې نو هغه خطا شیز دی دا خطا کار چې نو هغه دی او که دغه هم نه وي د دې دواړو چې نو هغه خبره نه منلی کېږي نو بیا د دغې نه وروستو د دې نه چې نو الله پیغمبر فرمایي فبقلبه وذلك اضعف الایمان نو بیا په زړه کې چې نو هغه دا بد ساتي او دا د ایمان د ټولو نه کمه درجه چې نو هغه ده لکه اوس نن سبا چې نو هغه وګورئ د دې چې نو هغه ډېر شیزونه قادیانیانو خوراک شیزونه د دې چې نو شلتارانو وغیره په دې کې مختلفې کاټنې چې نو هغه دا چلیږي دغه شان چې نو هغه دا نور شیزونه مصنوعاتو کې دا ټول شیزونه چلیږي ټایم په ټایم چې نو هغه علما د هغه په مختلف شیزونو سره چې نو هغه په یو څه په فیسبوک او په عام د باندې په واتساپ باندې په دې ټولو باندې چې نو هغه چلی اوس مونږ خلک چې کله ځي مړه په هر شي پورې دین ښه نه دا ذمواري ده او ذمواري چې نو هغه به ادا کوي او بیا دغه قادیانیان ملعون دی چې نو هغه دغه سرمایه دغه منافق که د شیزان کپ نه ده که کوکن آیل دی که دغه شانتې نور ډېر شیزونه چې نو هغه دی دا چې نو هغه دی بیا راهلي که زاهد چې نو هغه والا دی بیا دا راهلي او د دین اسلام او د مسلمانانو خلاف چې نو هغه کوي نو ځکه الله وایي فبلسانه په دغه سره چې نو هغه منې که او که دا نه نو کم از کم په زړه کې چې نو هغه د دغه شیز نه نفرت چې نو هغه وکړه الله وایي دا چې نو هغه نو ځکه الله رب العزت د دې چې نو هغه د قویلو چې د دې درویشانو او علماو دا منع کړی ان قولهم الاسم دې چې نو هغه د سنه د وینا د ګناه د خبرې د وینا نه واکلهم السحت او د دې چې نو د حرام د خوړلو نه لبئس ما كانوا يصنعون الله وایي ډېر بد دی هغه چې دوی کم کوي نو مخکې ما تاسو ته فرق چې نو هغه ووي دوی به دغه کارونه کولم خو دا به ډېر په کارګرۍ او په اعلی طریقې سره چې نو هغه کول رشوت به اخیستو هم د الله حکمونه چې نو هغې کې به تعویل هم کوو الله حکمونه چې نو هغه به بدلول هم خدای سره به کارګري وکړه وی دا حکم داسې نه دا داسې دی لکه څنګه چې مخکې د زنا متعلق موږ ویلو وی چې حکم د هغې کوړې به ول ورکړي او په خر به سور کې دا به در نو دی کارګري وه نو ځکه د امیانو په باره کې الله پاک وی لبئس ما کانوا یعملون او د دې په باره کې څه وی لبئس ما کانوا یصنعون او د دې فرقونه دغه مونږ الله دې مونږ ته صحیح پوهه او په دین اسلام باندې استقامت نصیب کړي
وترى كثيرا او تبوین ډیر منهم لدین یسارعون چې تادی به کیف الاسم په گناه کې والعدوان او په ظلم کولو کې واکلهم السحت او په حرام خوړلو کې لبئس ډیر بد دی ما هغه څه کانو یعملون چې دوی کوي لولا ينهاهم الربانیون والاحبار ولنه چې دی نو منع کول د دوی بزرگان او عالمانو دوی لره ان قولهم الاسم د گناه د خبرونه واکلهم السحت او د حرام خوړلونه لبئس ډیر خراب دی ما هغه څه کانو یصنعون چې دوی کوي وترى كثيرا او تبوین ډیر منهم لدین یسارعون چې هغه به تیزی کوي فی الاسم په گناه کې والعدوان او په ظلم کولو کې واکلهم السحت او په حرام خوړلو کې لبئس ډیر بد دی ما هغه څه کانو یعملون چې دوی کوي لولا ينهاهم الربانیون ولمن نکړل دوی لره د دوی درویشانو پیرانو والاحبار او عالمانو ان قولهم الاسم د دوی د گناه د خبرونه واکلهم السحت او د دوی د حرام خوړلونه لبئس ډیر بد دی ما هغه کانو یصنعون چې دوی کوي